خیر نه مراد څه شی دی؟ نیکی. نیکی به کول پکاري، د نیکۍ نه به سړی ځان نه وباسي. وما یفعلوا من خیر، او هغه چې دی کوي څه نیکي خیر کوي، که د هغې تعلق مال سره وي، که دولت سره وي، که عام اعمالو سره وي، ټولې نیکۍ مراد دی. فلن یکفروه، نو نشي محروم کېدی د هغې د ثواب نه. کفران به نه وي. الله ته شکور وایي که نه؟ انسان تم شکور وایي، الله تم شکور وایي. انسان تم شاکر وایي، الله تم شاکر وایي. مفهوم جدا جدا دی. انسان ته شاکر په دې وجه وایي چې هغه شکریه ادا کوي. یو سړی ورسره احسان وکړي، دی ورته جزاک الله خیره. شکریه لفظ مه وایه، جزاک الله خیره. الله تعالی ښه اجر درکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چا سره نیکي وکړه او بل ورته دا دعا وکړي جزاک الله خیره، د په بدل کې ډېره مبالغه وکړه، دا ډېر ښه بدل دی. الله یې تا سره خیر وکړي، ښېګړه وکړي. الله ته ولې شاکر وایي؟ په دې وجه وایي چې هغه د انسان د عمل بې قدري نه کوي. یو سړی د هغه 2 رکعاته نفل وکړه، الله بې قدره نه دی، دې سړي ته هم د قدر په نظر ګوري. یو سړي 15 رکعاته وکړل، هغه ته به د هغه د عقیدې او د عمل مطابق د قدر په نظر ګوري. الله ته شاکر په دې معنی وایي. دا نه چې کنه الله هم شکریه ادا کوي، دې هم شکریه ادا کوي. الله شاکر دی، هغه د انسان د وړې ذرې برابر. قرآن کې وتا سو وایي رستو کنه فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره. د ذرې برابر ذره زړ نری میږي ته وایي، پاکو لوښو کې ګرځي او میږي څښا غوندې په من، هغې ته ذره وایي. که دغه هم رانیکي تا کړي نه، الله د هغې هم ناقدري نه کوي، هغه هم راوسته دی، هغه به ستا نامه اعمال کې ږدي. فلن یکفروه، نو دی نشي محروم کړی د هغې د ثواب نه. والله علیم بالمتقین، الله ښه پوهه دی په متقیانو. دې نه دا معلومه شوه چې نیکي کم مه ګڼئ. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مسلمان دی د بل مسلمان سره لږه ښېګړه هم کمه نه ګڼي. که د سره د کجورې نیمه کجوره کېږي که نه، دا هم چاله ورکړي، الله سره دې قدر شته دی. که دغه هم نه، نو حدیث کې راځي دام صدقه ده ان تلقى اخاک بوجه طلق، چې پرون تندي یو مسلمان سره خبرې وکړي، یعنی الله د دې هم ناقدري نه کوي. دا قدر څیزونه دي، خو زمونږ خلقونه دا اعمال او اخلاقو دي. الله پوهه دی بالمتقین، په متقیانو. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. تخویف اخروی، بشکا کسان چې کفر یې کړی دی، چرې نشي لرې کولی دي مالونه او نه اولاد د دي من الله، من عذاب الله شیئا، د الله د عذاب نه څه څیز. کافر هغه نشي لر کولی، مسلمان هغه لر کولی شي. یو مسلمان چې کله ماشوم بجې مړ شوی دی، نو هغه شفیع او مشفع دی که نه، د پې صبر کړی دی، برداشت یې کړی دی، قیامت پر ورځ هغه د خپل پلار مور دپاره شفیع او مشفع دی. ماشومه لورې مړه ده، د صبر او برداشت کړی نو هغه شافعه او مشفع ده. د چا زوی عالم شوی دی، د قرآن حافظ دی، شهید دی، دی به تر هغې نه ځي جنت ته تر کومې چې د پلار مور شفاعت یې نه کړی. مسلمان هغه پکاري، دا مه وایه چې نه پکاري، خو الله هغې چې هغه نه بچی خو جوړ کړي، دین یې ورته خولي، چې اکثر پلار نه پېژني، د پلار په ادب نه پوهېږي، دا به څه سفارش وکړي. د کافر هغه په کار نه راځي، د مسلمانانو اولاد په کار راځي، پس د مرګ هم راځي. واضح حدیث ته تاسو هر مقبره کې واورئ چې انسان کله مړ شي انقطع عنه عمله الا من 3. دا اوس خلک نه بیانوي که نه، که بیانوي دا کمی اوس، ولې هغوی قبر کې مونځ هم کوي که نه، حدیث خدای خلاف دی. قبرونو کې مونځونه هم کوي او حجونه هم کوي او دعاګانې هم کوي. دلته حدیث کې څه وایي؟ انقطع عنه عمله، عمل ته ختم شو،
اوس عمل نشته الا من ثلاثن مگر یو درې اعمال لی چې د هغې اجر ورته رسي. نو په کې یو څوک دی ولد صالح یدعو له، هغه نیک اولاد چې د پلار مور دپاره د بخښنې دعا کوي. دا پکارېږي، اولاد پکارېږي، خو الله هغې چې انسان د هغې تربیت صحیح کړي او چې نه دره به په شان لوی شي په خپله خودرو بوټي، هغه نه پلار پېژني نه مور پېژني نه معاشره پېژني. اولئک اصحاب النار، دا کسان اور والا دي، هم فیها خالدون، دی په دې کې همیشه یي. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، دا لسم قواحت د کافر، د کافر د مال د هغې د خرج څه فایده نشته دی. حال د هغې څه چې خرج کوي دي په دې ژوند د دنیا کې په حالت د کفر کې، اسلام په حال کې نه، د کفر په حال کې چې دا خلک څه خرج کوي. و د هغې حال سره کمثل ریح، پشان د حال د هغې هوا دی، فیها سر برد شدید، سخت سرزی گلے. ابن کثیر لکھی فیها سر، پے کے سخت یخنی، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ورسیږي هغه فصل لای قوم ته چې هغې زیاتې کړي په خپلو ځانونو، فاهلکت، دا برباد کړي. ښه غنم شوي دي یا تماکو د پاسه به ګلی وشي، دا سر دی که نه ګلی ده، څه پکې پاتې شي؟ هېڅ نه. نو چې یو سړی کافر دی او نیک عمل یې کړی، نو آخرت کې دا عمل په کار نه راځي. د نیک عمل دپاره سر څه شی شو؟ د کفر، د کفر د وجې د نیک اعمال برباد شو. د کافر پښتانه وي هندو ستړی او الله ناراض کړه، ای مطلب هم دغه دی. دې د اول ایمان راوړي نه هغې بیا عمل قبلېږي. وما ظلمهم الله، الله په دې څه ظلم نه دی کړی، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن دی په خپلو ځانو ظلم کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یلونکم خبالا. پنځم قانون دی، پنځم قانون مطلب دا دی چې سوا د مسلمان نه به بل څوک رازدار دوست نه جوړوي. دوست کولی شي لیکن رازداری ونه یې هغې سره، هغې دپاره به لس وجې وایي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، لا تتخذوا بطانة، مخکې ویلې شوی د بطانه د مسله باندې مونږ رڼا مچولې وه. بطن هغې کپړې ته وایي چې هغه زموږ خېټې سره لګي، بطانه بطن سره چې کومه لګي جاکټ. لا تتخذوا بطانة، مه جوړوئ رازدار دوستان، من دونکم، من دون ابناء جنسکم، د مسلمانانو نه علاوه، مسلمان نه علاوه بل څوک به رازدار دوست نه وي. ولې؟ لا یعلونکم خبالا، لا یعلونکم، هغې کمې نه کوي، خبالا ستاسو په بربادۍ کې، لا یقصرون فی ما فیه الفساد علیکم، کم چیز کې چې ستاسو فساد دی په هغې هغې کمې نه کوي. لا یعلونکم لا یقصرونکم خبالا من فی ما فیه الفساد علیکم، چې کم ځای کې د مسلمان کمزوری راځي نو هغې په هغې کې کمې نه کوي، به کوشش دا کوي چې مسلمان په هغې خراب کړي. دویم دا دی چې ودو ما عنتم، هغې مینه کوي هغې څه سره چې تاسو په تکلیف کې اچوي. مسلمانان کفار د مسلمانانو دوستان نه وي. دریم دا چې قد بدت البغضاء من افواههم، یقینا ښکاره شوې دا دشمني د هغې د خولو نه، او ښکاره کېږي، هر وخت ښکاره کېږي. اسلام پورې خندنې کوي، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم پورې خندنې کوي، صحابه کرام پورې خندنې کوي، د دین مذاق وړاوئ، هغې ته د جاهلیت د دور سزاګانې وایي، دا ټول لګیا دي. بس قد بدت البغضاء من افواههم. څلورم دا چې وما تخفي صدورهم اکبر، هغه چې پټوي یې سینې د دي، اکبر خو ډېر لوی شی دی. دا تاسو ته وړې وړې ښکاره کوي. الله وی د زړه نه زه خبر یم، زړه کې چې کوم کفر او کوم دشمني مسلمان د پرته ده، مسلمان د هغې نه دی خبر. قد بینا لکم الآیات، یقینا ښودلې دي مونږ تاسو ته نښې د دشمنۍ د هغې. قد بینا لکم الآیات، آیات نه مراد د هغې د دشمنۍ علامات.
इन कुंतुम ताक़िलून कजर तासु पोएगे। हान तुम लाए तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम आप इंजम वजरा हान तुम ब्याम तासु दगा खलके हान तुम लाए ब्याम तासु दगा खलके तुहिब्बूनहुम अगी सरा मिना कवे वला युहिब्बूनकुम अगी तासुरा मिना न कई। गैर मुस्लिम मुसलमानान सर मिना न कई और मुसलमानान अगी सर मिना कई। लानत खटोल वही पे यहूद और नसवाराओ पखले बांधेगा कनल वर्त ग्रीन कार्ड में लावी कि उन्हें खलक का ना हाँ टोल मंडे वही ना मिजाज दे रहे कौम से पखले लगे अदा शोहरी ईमान नहीं शोहरी ईमान चला ही व्याकार समय अल तबस से गई दे वादर यदल तो कि जान लगा सखुली सेली दे रही है सखुली गप लगे तो आप जानो अब प्रोफेसर हम ना रहे आखो बाकायदा ईसाया न बदे बपतस्मा के वजह के वे शिरकत को बाकायदा आगा सुजने में हम रोड लगे पे जानो आ कोसा जो का ना कोसा जो कोसा जी तो कोसा जो यो सड़े लग गया खबर गोलख शगद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु द सैयदना उस्मान ज़माने के जिकम काजी काजी शुरैह या व खिजाब लगोल शाबी और तो होते इस्ताम और खिजाब लगोल अडेर जोर नहीं वर्कड़ोल इस्ताम और खिजाब लगोल काजी शुरैह हो कोसा जो कोसा हो गिरे ना वकन ज़माने लगोल कौसज आगा चाहते हुए जदा मखबानी व्यक्त नहीं अच्छा पमख ये व्यक्त नहीं ना पकम ज़माने खिजाब लगोल दामो हदीसी डेर सख्त जवाब की डेर बदतरीन जवाब भी बुनियाद खबर कई खलक देखिए और गैरत वर्की मुसलमाना दा से मक दागी तासर कम किस्म सलूक देवता उस हान तुम लाए तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम ब्याम तासो दगा खलक है मिना कवे दागी सरा वगी तासर मिना न कई व तुमिनून बिल किताब कुल्ले अशपगम वजह और तासु ईमान लरे पटोलू किताबुनु बांधे हर आसमानी किताब बानिस तासु ईमान दे और दागी खुतावेल दी चे नुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना मुख पल मनु दबल आगा न मनु ईसायान द यहूद आगा न मनी यहूदियान द ईसायान आगा न मनी अब इस्लाम द्वारा न मनी तो दजमुंग दागी पमियस के कदर मुश्तरक सस्ता न बल्ला चवेदा लकूकुम कालू आमन्ना अवकला चिदी मखामक्षी तासरा नवाई मुंग ईमान रावड़ दे वेदा खलो अतम अवकला फारकूकुम वेदा खलो कल जुदा हिस्तासुना अद्दु अलैकुम लना मिला चीची स्तासु पर खिलाफ की गुते मैल गैज़ द हुसैना दा मुहावरे द हुसैना खलक हुई नाफलाने कारवा कनी सबावा मंगोल मरोड़ तो मंगोल सोक मरोड़ी ना खुदा मुहावरा सबावा खफेख आरबे के दावी चसड़े हुसैनी पला से चको लगो ओ आयामो तो बेगैज़कुम मड़शे दखपले गुस्से सरा इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर बेशक अल्लाह खपोले पराजुनो दसिनो बांधे और बला वजदारा चेंतम सस्कुम हसनतुन कचरे और रसीगी तास कामयाबी तसोहम खफा की दी तासो कामयाबी दलो सरदी से की खफा की बल दारे चवैन तो सिब कुम सयातुन चरे रसी तास बदी यफराहू ब्यादी पागी खुशालशी दारे खपल दन नड़ोल लटवे दारे ये जमंग न मुसलमानानु सर ना चले गावंडी लगवंदे कार खशी न जमंग तबीयत खराब शी और त्रजवी त चले लगवंदे इज्जत मिलोशी इंतजामन बदी शी तो यहूद खुई नहीं मड़ा अखलाक़ी ज़िल्लत नौज़े अखलाक़ी बरतरी जान के पैदा की तबर के यो सड़े खश तो अल्हम्दुलिल्लाह यो सड़े खुरा के खश कर
یو پکې عالم شو ته وایي یاره الحمدلله یو عالم شو شاید چې الله بل هم عالم کړي. دا زمونږ کار ډېر عجیب و غریب دی چې دی ولې داسې شون دی د پې نه راښکه دا سره کېنوه. دا د یهودیانو اخلاق دي. عجیبه دا چې موږ د الله نه په هر مونځ کې غواړو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خو قرآن موږ ویلی نه چې موږ ته پته ولګېږي چې د هغې څه څیزونه دي، نه د هغې اخلاق معلوم دي، نه عادات، نه عقاید. روان یو هغې پسې وایو ربه ما دې بچ ساتې. لږ شعور بیدار که ځان کې پرېږده دا صفات. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، او که تاسو ځان صبر کې د دې د دوستانې نه، وَتَتَّقُوا او تقوا میں اختیار کړه د څه شي نه، محرم راز دی نه جوړوئ. لا یضرکم کیدهم شیئا، نقصان به نه درکوي تاسو ته دی مکر څه شی. ان الله بما یعملون محیط، بېشک الله پای څه چې کوئ تاسو خراګېرونکی دی. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، واقع د احد اشارتاً ذکر کئی، رستو د هغې د شکست اسباب به تفصیلاً وی، خدا اشارتاً ذکر د غزوہ احد. 7 شوال 3 ہجری. کفار 3 ضرور کفار او مسلمانان 1 ضرور. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه راووت. وَإِذْ غَدَوْتَ کله چې ته سهار وختي ووتې من اهلک د خپل کور نه، تبوئ المؤمنین تیارول د مؤمنانو له مقاعد للقتال، ځایونه د ناستې د جنگ، ځایونه د ناستې د جنگ د وله جوړول، خول له ورته ته بدلته کمانډنټ آفیسر دی، رسول هم دی او د هغه امکار دی دا کوي. ځایونه د ناستې هغه تجویز کول. واللہ سمیع علیم، اللہ اوریدونکے ادار سو پوئے دے پار سو. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، دیو تقریباً سلور میل راغلی، سلور میل تقریباً مخک راغلی دی چې دغلته کې عبداللہ ابن ابی د 300 کسانو سره یو ځای ته شوط وی شین وته شوط مقام شوط باندې واپس شو. وی زمونږ نه صلاح نه راغسته. د منافقانو کار بدایي چې دی به همیش د پاره په ګرم میدان کې استعملا کې چې کم دی چوری ګوم پې تکلیف بدر کوي د الله. مسلمانان خو یو بل نه تاثر اخلي. نو 2 ډلې وي، یو بنو سلمہ او بل بنو حارثہ، دا مسلمانانو، لیکن د حالات او اثر راځي چې 300 کسان تاو لیدل چې دا جدا شو، نو د هغې هم زړه کې رالل چې واپس شي، زړه کې رالل. د زړونو په حال باندې الله عالم دی، د زړونو په حال الله عالم دی. قرآن د هغې ذکر کوي اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، هم منې غړه کې اراده کول، عمل یې نه دی کړی. خو چې 300 کسان د عبدالله ابن ابی سره لړل، د دیم زړه لږ غوندې ډاواډول شو. اذ همت طائفتان، کله چې اراده وکړه 2 ډلو منکم ستاسو نه ان تفشلا، چې کمزوري ښکاره کړي، بزدلي ښکاره کړي، ښکاره کړی نه ده. لیکن الله عالم دی، یو بل ته وکتل دي کار خو ډېر خراب شو. دا بنو سلمہ د خزرج نه او بنو حارثہ د اوس نه، لیکن دې هم سره اراده نه وخ، لیکن عزم نه وخ. خلکو له موقع په لاس ورله چې وګوري صحابه کرام دی ګناه ته شوی دی. پنجاب کې یو خار ډسکه وي هغې ته ایک یو سړی دی، هغه یو کتاب لیکلی دی بیعت رضوان باندې. کم صحابه کرام چې بیعت رضوان کې شریکانو ملګري وو، بیعت یې کړی دی. نو د هغې په باب کې قرآن فرمایلی دی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر. خو نس ته قطعي که نه، نو هغه اوس د دې نس د غلط ثابتولو لپاره داسې کوي چې صحابه کرامو نه د هغې نه وروسته چېرته کې تاریخ کې بعضې غلطۍ لیکلي
یو صحابي لیکلی دی چې دې صحابي نه دې ځای کې دا غلطي شوې ده، لہذا دا دغه نس لاندې داخل نه دی، او دې صحابي نه دا غلطي شوې ده لہذا دی د دغه نس لاندې داخل نه دی. کتاب ملاویږي نه، ما فوټو سټیټ مونږ دی انشاءالله چې د صحابه کرامو کوم علمي جایزه رہی کې اضافه راشي سره بیا یا ګورو ځان له وشي. داسې د ملک د صحابه کرامو خلاف حرکتونه شروع دي. دنه تپوس وکړه چې د ګناه الله ته پته وکنه کومه ګناه چې کوي یو سړی نو آیا الله ته علم وکنه علم و دا غي باوجود هغه معاف کوي ستا به کې سم یا هو ته دا وی چې الله ته علم نو غلطه معاف کړو دی غلطي وکړه. او بل دا چې صحابه کرام هغه معصوم خو نه که څوک دا پرچار کوي دا غلطه کوي. معصوم صرف انبیاء کرام اغین علاوه نور مخلوق ټول خطاګانې کوي، څوک قصدن عمدن کوي، څوک غیر ارادي طور کوي. صحابه کرام انسانان دي او دا غین خطاګانې یقینا شوي دي. دا هیڅوک ذهن نه جوړي، دا مه جوړو ځان له ذهن صحابه نه غلطي نه کوي. دومره چې د هغې کومې غلطۍ وشي د هغې نه د هغې برملا وایي چې ما نه دا غلطي شوې ده. د سیدنا ماعز رضی الله تعالی عنہ د جرم کیسه دارنګې هغه زنانه غامدیه چې د هغې نه جرم شوی دی هغې دواړه نه راغلي او هغې رسول الله وسلم په مخ کې نه دی ویلي چې یا رسول الله مونږ هلاک شو په مونږ باندې حد نافظ کړه. رسول الله وسلم حد نافذ کړی دی، بیا فرمایلی دي چې دې فلانی او فلانی داسې توبه ایستلې ده چې که د حجاز مقدس خلق توبه نه وباسي نو د دې هغه توبه د هغې دپاره کافي ده. دا احترام زده کړه. دا څوک نه وایي چې صحابو نه غلطي نه کېږي، داسې لګیایي بې بنیاده خلک اوتې بوتې وایي. په یو سړي ځان خرڅ کړی چې هغه هر څه دروغ ولي دي هغې سره آمنا وصدقنا وایي، دا غلطه کوئ. د دې نه دا معلومه شوه چې د صحابه کرامو هغه خطا به منلی شي چې هغه قطعي نص کې موجود دی. صحابه تاریخ نه دی، صحابه د ایمان حصه ده. په دې دا خلک د سوچ کوشش نه کوي. صحابه زمونږ د دین اول ګواهان دي. چې تا هغې ته څه نسبت کې نه به قرآن نه ښیې یا به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې ښیې. مونږ ته ودا نه ښیې چې ابن جریر طبري لیکلی دی هغې کې به خیانت هم نه کوي. خیانت دا چې د هغې د سند نه بحث نه کوي. ابن جریر طبري د خپلې هرې قصې دپاره سند لیکلی دی. دارنګې ابن کثیر د خپلې هرې قصې دپاره سند لیکلی دی. بعضې داسې چې سند نه لیکي لکه کامل د ابن الاثیر کې سند نه وي، خو کامل د تاریخ د پاره اوریجنل سورس نه دی او ثانوي سورس دی. د ابن عبدالبر استیعاب د سیرت د صحابو د پاره اوریجنل سورس نه دی. د ابن حجر اصابه د هغې د پاره اوریجنل سورس نه دی. روانې کوي خلک. تاریخ کې موږ سره لپاره اوریجنل سورسز د ابن جریر طبري کتاب دی، تاریخ یعقوبی دی، محبر دی، دا درې څلور کتابونه دي. دا خواصې دا ته پانډو تړي چې پلاني لیکلي پلاني لیکلي وي که دا بنیادی اصول چې خپل کې تا ته هېڅوک د صحابي بدي نشي بیانولی. بیا چې کله د صحابي د غلطۍ ذکر وشي لکه دلته کې د صحابي د غلطۍ ذکر وشو ان تفشلا ورپسې څه وایي والله ولیهما الله د دواړو ډلو دوست دی. څه مطلب؟ الله د هغې کمزوري معاف کړې ده. د چا چې غلطي شوې وه نو هغه معاف کړې ده. نو دا بس قسم خوړلی دی یو سړي بس هر ځای کې زه به تا ته یو دو ځایونه ښیم دې صورت کې چې خامخا قسم خوړلی هر ځای چې بس کم ځای د صحابه باندې تنقید کېدی شي نو ځای به چیړي ایس بې څه به چیړي. دا غلط رویه ده. موږ صحابه کرام معصوم نه ګڼو. خدا وایو چې صحابه کرامو نه خطا وشي نو یو خطا ثابتول د قرآن او د حدیث په زور،
یا داسې تاریخ په زور چې د هغې روات صحیح وي. ابن جریر د خپل کتاب مقدمه کې د خپل کتاب حیثیت ښودلی دی. بعضې خلک پوهېږي نه د هغې ابن جریر باندې خټې ته بي دا شیعه دی جي څوک وایي رافظي دی. هغه نه شیعه دی نه رافظي دی، دروغ ولې وی. علمی خبر وکړه د اسلافو طریقه دا وه چې هغې به خپله ذمہداري دا ګڼله چې د حدیث یا د واقع سره سند ولیکي. چې دا به یې ولیکل ذمہداري فارغ شو. دا خبرې مه کوه چې دوی پکې غلط ورته ولې نه وي. دا اوس دا رواج جوړ شو چې دا صحیح او دا غلط. تاریخ کې مخکې دا نه و. په هغې باندې خلکو کار کړی صحیح تاریخ الطبري او ضعیف تاریخ الطبري اته جلد کې چاپ شوی نه کې جدا جدا کړي دی یو بل نه. ظلم دارې چې هغه خو عربی کې لیکلي دي او سند یې ورسره لیکلی دی او دی چې لیکلي نو اردو کې لیکلي او سند یې بلکل حذف کړی او د هغې په بنیاد صحابه کرام باندې بد وایي. دا خیانت دی، دا علمی خدمت نه دی. علمی خدمت بداوی چې دا هغه سند لیکلی وی بیا د هغې د رواتو نه بحث کړی وی او ثابت کړی وی چې دا روات صحیح دي نو بیا د هغې نه وروسته مونږ بل څه سوچ کوو. او بیا به یې کې زه به درته وښیم انشاءالله زویونه دا یې څیزونه به وي چې هغه تاریخ کې دواړه خبرې به لیکلي. یعنې یو به داسې چې د صحابي بدي به بیانېږي په کې او بله به داسې چې هغې نه به د صحابي بدي نه ښکاري. او د یو مسلمان کار به صحیح په دې دواړو کې د صحابو شان ته چې ګوري داسې یو خبره به رالي چې کې د صحابي بدي نه ښکاري. دی به خامخا بدی والا طرف ته ځي. یو مشر ویلي چې دا چې د نیت فطور نه دی که نه د نیت فطور نه ولې دی آخره خوا ځي. په دوو اقوالو کې دی ولې هغه قول اخلي چې هغه د صحابي د طعن دی. بار کې دا یو ډېره نازیبه رویه ده، غلطه رویه ده او د هغه دا مقلدین چې کوم دي دا بلکل ړانده دي. د دې خیال نه ذهن یې دا دی چې ګندې دي د تاریخ کتابونه نه یې لیدلي. څوک پکې دا لیکي چې تاسو د هغه کتابونه نه یې لوستي. موږ د هغه کتابونه الحمدلله لوستي دي، ملاقاتونه مو سره شوي دي، خبرې مو سره شوي په دې څیزونو د الله په فضل. او بل چې زموږ دشمني ذاتي نه ده، نه زموږ سیاسي اختلاف دی اوسه. د صحابه کرامو مدح بیانول دا زموږ دینی فریضه ده او هر هغه جرم چې صحابه نه دی کړی څوک یې هغه ته منسوب کوي نو موږ د هغه بد وایو. اچار څوک علمي جایزه کې ما ډېر خلک ډېر علماء دیوبند پکې ما لیکلي دي. کا مولانا سرفراز خان صفدر دی، کا مولانا حسین احمد مدني دی، هغه شان ورشاه کشمیری دی. چاله چې کوم ځای کې خطا شوی صحابي باره کې ما د هغې نشاندهي کړه دا غلطي ده. یو اوس دی هغه کوثري ورته وایي هغه د سیدنا معاویه سخت دشمن دی بلکې هغه دپاره چې کوم الفاظ وایي نو هغه د ویلو نه دي، حمار ورته وایي. دا ټوله دنیا ډکه ده، یوازې دا یو صاحب نه دی، ډېر شی خلق دی. تاسو خپل کتابونه وګورئ، اصول شاشی مو گورے د اصول کتابونه. سیدنا ابو هريره تاسو وایي غیر فقیه صحابي کمال د پیغمبر پرورده صحابي غیر فقیه دی او تابعی فقیه دی. انا لله و انا الیه راجعون. نور الانوار کې وګوره شرح العقائد کې څه ویلي دي سیدنا معاویه ته کم کم شی وایي دی دا غلط دی، دا غلط دی وایي دا جمع کا خلق ته وهابي دا غلط دی. زمونږ د دې نه براءت اچار چا ویلي غلط دی ویلي. سماع الموتا کې اختلاف دی، زمونږ یې سره خبره نشته اختلاف دی یا موافقت دی. خو په کې صاحب لیکلی دی چې سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مدا خبره کوي چې دی به تعویل وکړو چې دی پوهېږي اوس. نو دی په باب کې شیخ الحدیث صاحب لیکلی دی چې سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ د هغه په مخ کې چا داسې څه خبره وکړله سیدہ عائشہ په باره کې نو هغه وفرمایل چې د هغې عقل د ښځو دی. کوم ځای ته خبره لړه سیدہ عائشہ عامه ښځه ده
او ستاره سیدنا حسین باندې دا یقین شته چې ودا سی ویلی په دې شیخ الحدیث صاحب څه ثابت دی دا ثابت دی چې سمای محتاج ته او د عائشہ رائے ټیک نه که ته خپل مور ته ویلې شنو وایا مونږ خپل مور ته راسي نشو ویل دا دومره ظلم کې دا علما کوي زمونږ له چودره په دې سونه باندې جړه راځي د الله غواړي کماله ووري نو څه چل بوشي کوو نو څه چل بوشي خو زمونږ د مور بي دې خو مګه دا یو کس نه چې ته دا یو کس ته دا بشمیره خلق دی د خپل غلط رائے د پاره واغ بکواسو کی صحابي پس دا کم حدیث چې خلق پیش کی چې زنانه وداسي مونږ کوي د دې راوي څوک دی د زنانه او د مونږ د فرق راوي څوک دی اچھا دا پته نشته وائل بن حجر رضی اللہ تعالی جامع المسانید کې دا حدیث لګل ہے او پای حدیث کې لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با رفع الیدین کو په مانځ کې نو پای باندې خوارزمی لیکلی جامع المسانید کې چې اعرابی لا يعرف الحديث دا باندې چې په حدیث نه پوي نو رفع الیدین په حدیث نه پويږي لیکن د زنانه جدا موس په حدیث پويږي د شرم مقام نه ده خپه بداسي دی او لاس بداسي وچتای اوم هغه وائل بن حجر دا غیر راوي رفع الیدین کې کندم کوي اما چې جړه بدر شي دا غره جړه مقام دي سوق دي دا چې صحابه کرام احترام کوي تخپل مسلک د پاده او فری مسله ده رفع الیدین کو کوم مسکی کوي نه کوم مسکی تولې د صحابي مبارک دومره غلط کمنټس ورګه د زنانه د خپو کې خودلو کوم روایت چره هغه علی صحابه کې لګلې دي د زیاده والی مزور ته ځو خیم علی صحابه فی تمیز صحابه کې زنانه او پورشن کې لګلې دا غیر راویم دغه صحابي دي اې کې نور وجوه هم شته خدا خیم تا دا چې خلک د خپل مقصد د پاره سن گئی دا یو کس نه دی دا ټول لږ شان دي اس حمام میں سب ننګه فری اختلاف نه لاندې جوړ کړل دا صحابه کرام دی خطا ته شوی دا زړه کې کمزوري رااله الله ته خبر ده لیکن الله فرمایي والله وليهما الله د دواړو دوست دی کدا دی ګناه کړو نه الله به دی ولایت نه کړي ته ولایت اعلان نه کړي دفاع د صحابه الدفاع عن الصحابه دفاع عن الاسلام دا غیرت پیدا کړه کی جګړه مګوي چا سره تو صحابہ و دفاع دا اسلام دفاع دا آوا دین منگ نہ قبلو چاہے کہ صحابہ و بیزدیخ واللہ ولیہما اللہ دوارو دوست ہے اور یواد پا اللہ مائے توکل کی مومنان وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ دا گورا جنگ احد تے اشارہ وکړه بس مختصر احد کې شکست ولې شو دا غي اسباب راځي رستو خودلته کې اشارتن دا وي چې کله تاسو د اصول او قاعده او خیال ساتو نه ساتو نو روانه وشو څه خیال نه ساتل شو خیال لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه کلا تاسو عمره له سوک تلی را سوچت کې ما چې پته ولګي یو دوا درې څلور پینځو شپږ وو احد یو غر ده او بلې خاص شه ده ډیره ده ستاسو خیال دې ډیره او درې احد په میاس کې ودی کم ځای ولاړو جنگ چې کېدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره خپل شاته کړه یعنی موجوده ډیره چې کوم دا د خپل شاته کړه دینه هغه طرف ته درې ده چې هغه طرف ته مکه مکرمه ته سچویشن باندې پوه شوې نو اس بدای سوال راځي چې د احد د غونډه دا کوم چې ډیره ده او دا کم چې غر دی د دې میاس کې خلوی میدان دی دې څه فایده دې په ډېره موده ګرځېدلم دا ما ویلو ما یې کنه وسه شی وې دې په ډېره موده ګرځېدلم چې دلته کې خدا لوی میدان دی دا کسان ته پاره کړي دا کم توک دی دا خو جنگ د اصول خلاف ښکاري دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر انداز کی نوری ولدگی اور سیدنا عبداللہ بن
जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु दी कायद हो और तेवेल खता बंदरा गुजेगे दगा ज़े चे कम दे दलता कि कजूरो बाग हो नखलिस्तान हो पर नखलिस्तान के द खल्को दरात लो खतरवा पदी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेरे द पास कसान के नोल चता से बदावी ने वदा तीरंदाज हो और ते फरमायली चे पे हिस सूरत के वक्त का नाराज है पे हिस सूरत के वक्त का नाराज है तरदे वेली चे कमुंगा ओम गठला न वराज है बस इख्तिलाफ पैदा शी इख्तिलाफ द पैदा के दो सबब सो तो कुरान बरस्ता खैया चे मिन बाद मा अराकुम मा तुहिब्बून अलता के सेब सली के लिए चे से खो माली खो जैम कहा साहबो बारकी और यूँ ही कि वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ़्तार थे दाबिम बाद हमारा कुम्मा तुहिब्बुन माना और यूँ ही कि वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ़्तार थे यानी माल गनीमत कुरान में लीदा वो दल तक गट नशी कह रहे फ़तह नशी कह रहे मुराद तो साहबो द शान सर मुताबिक फ़तह दा होगा ना माल गनीमत ने फ़तह गनीमत दागिलान दराजी का नाराज़ी तो कम ताबीर बज़ियात सही फ़तह तारा किताब है वहाँ पे कर खराख कर लेता किताब गोरा ये तो कोशिश दारे चदे कम जाए कि द सहाबे किराम तनकीद के देशी का ना नाल तो वखा दे सब फच बल गई और पदा से अंदाज के लगी च खलक में न पूरी और उस तो दगलता कि ब्याह कुरान मजीद द सुद बदे बयान एक ला ताकुल रिबा अलतम दे इबारत नहायत गलत नहायत ख़तरनाक दार सुदी निज़ाम न मुतासिर दी ज़के माल सर मीना कम कम बया दे द रबत तपारा बल सशे निशी कह दे खा वखा साहब कराम दी च दुमरा पमाल महीनू नु दी हिजरत ले गो दी खपल कले कोरो ले परे खोदो द मक्के जेदादू ने ले परे खोदल दाटोल कल्लाशु सो दाटोल गरीबाना नु दास जुना सड़े खफकी कमूंगा तनकीद न को दास जुना दारवी गलत तरफ साहब कराम वसल दा तीरंदाज चिकमदी दी के इख्तिलाफ पैदा शो मशरवे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायली चमंगो पे है सूरत नाराजू अनोर वेल दागी मतलब दारो च तरके मुंग गटने कड़ी तावील शोरोक दागे पर सजा के सूशू तो कुरान टोल जिक्र गई बा च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त तकलीफ मिलो शो आवाज़ शो चलान न मुहम्मदन कदमात गाखुन शहीदान शू बेशमेर साहब किराम शू दाद शिशी दवजे तासु द पैगंबर यो हुक्म पर खुद मुंगा सोमर बरी खी देखिए इबरत दार है चागी खो यो हुक्म प्रे हो न समदस्ती अगी तो शिकस्त मिलो शो दा सज़ा दागी अल्लाह दागी सज़ा आखिरत तन प्री लेकिन जमूंगा सहाल ले मुंगे गलती कहूँ कि मुंग तो सोक दीन बयान के भाई ठीक दस्ताद जवी वादरे प्लार दे मड़ दे मोर दे मड़ा खावन दे मड़ दे खज़ दे मड़ा तो अल्लाह द रसूल तात होगा इस सो का गेदन तैयारी द ज़िल्लत असल सबब द गरेख ऐसमत ताए फ़ताने कले चेरादो गदवड़ो मिनकुम स्तासुनान तब शला च कमज़ोरी ख़ार की वल्लाह वलीयुहुमा अल्लाह दो द्वाड़ो दोस्त है वालल्लाह फल्यतवक्कलिल मोमिनून और आवाज़ पाल्लाह तवक्कुलु के मोमिनान वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन अवा क़ैद बदर कम चितासो मक्की वेले रख और यकीन अल्लाह तासो इमदाद करो प बदर के वान तुम अज़िल्ला मन कलीलून लगवे इमाम कुर्तुबी तासो लगवे अंतुम कलीलून फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून नयरी के अल्लाह ना देरा पारा शुक्र अदा के इज़ तक़ूलुल मुमिनीना लन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन कला चेवेलता मोमिनान होता आया काफ़ी न दस्तासो द पारा
چې امدادو کې ستاسو رب ستاسو په دریو زره ملایکو باندې منزلین برنه راکوزي کړی شوی خلق براته کنه چې ما سره دومره فوج دی شیطان هم راغی کونجه کې کونجه ورکړی چاره چې ما سره دومره فوج دی ما سره دومره فوج دی د دې افواګانو ډېر ناکاره اثر بیا بل طرف ته چې کوم مرګري نو د هغې حوصله خرابېږي نو ټیکه دې ته خو شیطان خبره کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملائک خبر وروړي الله وحی راکوي چې که دومره فوج راغی نو دومره زه رالیږم که دومره دی راغی نو دومره زه رالیږم ملائک رالیږم د 1000 وعده حتمی وخت دې کې مختلف قسمونه به راځي 3000 5000 دا وعدې دي لیکن دې کې ته تطبیق طریقه کم چې مفسرین کې هغه دارا چې د 1000 ملائکو راتلو وعده حتمی وخت دا راغلی ادا باقی نور چې کم دي 3000 یا 5000 دا نه دي راغلي دا مشروط دي دې سره چې کاغي دا چلو کنه موږ به دا چلو او حدیثو کې اشتره چې ملائک راغلي دي په غزوه بدر کې راغلي دي او احد کې راغلي دي او غزوه بدر کې چې کوم ملائک راتل داغي نه پټکیو داغي پټکی شنو درې دا مطلب چې موږ د شین پټکی د خو وایو خلک ځان دین جوړي نه ځان دین ما جوړه شنه پټکی د علامت داغي کومه دې ما لړ شنو بیا تاریخ الشام کې ملګری دي فتوح البلدان کې ملګری دي چې سیدنا عمر زمیانو ته ویلو په خپل دور حکومت کې چې تا وشنه پټکی په سره وای چې موږ ته پته لګیږي د مسلمان او د ذمي په میانس کې په فرق په سره دام ویل شي وشین پټکی ځکه په سره چې دا ګمبد خضرا ده ګمبد خضرا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جوړ کړ دا د خلفای راشدین په زمانه کې نو دا د صحابه په زمانه کې نو دا ډېر وروسته جوړ شوی رنگونو پورې دین متړی دین رنگونو له اهمیت نه ورکوي نه د انسان رنگ لور کوي نه د کپڑے رنگ لور کوي هغه زمانه کې د جنډي چې کوم خبره وا تقدس نه و هغه بچوں کې خلکو جنگونه 10 بدس کول ناغي د پاره خپل یو عالم بر ساتل پکارو چې جم غټه مضبوطی نو کتا سوینه په جنگ موته کې یا بل ځای کې صحابه کرام جنډخ کا تنغ ورځي دي سوې د جنډې احترام یې کو هغه څه لګي مړه اسلام کې د کپړو احترام نه هغه کا جنډخ کته شي نو بیا صحابه کرام چنګون کیږي اتفاق ختمي او دا غیر رنگ زکه یو نو کله کله ول سید عائشہ لپټه به اوچ دغړه دا واحد زنانه دا امهات المؤمنین کې چې دا غي جنډا بطور عالم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال وکړه دا غي لپټه بطور عالم استعمال وکړه خدا کېدل بداسي استقوا للمؤمنین د 3000 یا د 5000 دا وعده مشروط ہوا علی یکفیکم آیا کافی نه دستا دا پارا یمدکم ربکم چې امدادو کی رب تاسو چې امدادو کی تاسو رب تاسو بثلاثه الاف من الملائکه پدریو ذرا ملائکو باندې منزل راکوزیدون کی بلا ولنا ان تصبروا وتتقوا کجرتا صبر اختیار کړه تقوا اختیار کړه ویاتوکم من فورهم فور څه وای من غضبهم ابن کثیر اور شیخی تاسو ته پخپل غوسه کې هاذا یمددکم ربکم دار امداد کې تاسو رب تاسو به 5000 من الملائکه مسومین په 5000 ملائکه باندې مسومین نشاندار وای دا هیان تذکرہ و قرآن مجید سورۃ الانفال کې مکې لسم آیت خدا تعالی عقیده سمای ښا دا خو اسباب دی انسان اسباب وی نه د کلک شیخ دا اسباب دی دنیا عالم اسباب دی الله سے امداد کولی شي د ملائکو ضرورت نه بغیر ملائک بنی ډیر یو جبرئیل برولیږي هغه چې د لوط علیہ السلام د قوم ټوله بستی هلاکول شو دیني شو هلاکول لیکن دیکھے دا اللہ دن تکوینی اموری د خلکو ایمان جانچ کئی تکلیف ګوري په دې کې به شهیدان جوړي ډیره پاشه جنت ته لړشي کنه جنت تاسې زی پجون څوک جنت ته زی
دې تکوینی امور کې د الله حکمتونه نه دا ملائکه چې راولېږل نو اسې نه چې ستاسو دا عقیده جوړه شي چې امداد ګنې ملائکو د خپل طرف نه کړی دی وما جعله الله او نه جوړه کړی الله تعالی الا بشرا لکم مگر زیر ستاسو دپاره دا یو خوشخبري ده ستاسو حوصله مضبوطوي ولتطمئن قلوبکم به او د دې دپاره چې مضبوط شي ستاسو زړونه په دې باندې ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم او نه دا غلبه مگر د الله طرف نه چې ډېر زور اور ډېر حکمت والا دی اصل غلبه ورکوونکی خو الله دی خو الله ګوره باران ورولی شي که نه شي ورولی ملایکو په ذریعه وري نه ولې دنیا عالم اسباب دی د شرک نه وایي دی د شرک نه وي ته په خپل وی دلیل پیش کړه چې الله دته دا ویلي چې ته وکړه بل لای چې ملائک اینی ټایم باران نشي ورولی چې کله الله غواړي باران به وري چې کله الله غواړي د چا صاحب اخلي مختار کل خو نه دي په دې کې خلک فرق نه کوي بیا شرک طرف ته لړ شي ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع دی ولې دا چلو کو قتل یې ولې وکړو ولې ملائک راولېږل د دې لپاره چې هلاک کی طرفا من الذين كفروا یو ډله دا کسانو چې کفر یې کړی د کفار یو ډله هلاکوي او یکبتهم یا باغی رسوا کی فینقلبوا خائبین نشی باغی نا امیدا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانهم ظالمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قمیع یو کافر دی ظالم هغه یو کان راس رسول الله صلی الله علیه وسلم په وشت ناغه سره دا سر کې د خود کړه نه وته اننګي مبارکم زخمی شو دوه غاخونه مې سلامات شو او صحابي وباسل الله صحابي چې وباسل نو داغم غاخونه مات شو سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح او تر اخره دغه شانته کنډې سړی خپل نخ کاری قادم را حسین او جمیل بخکاری داغه زکه چې دا غاخونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت لپاره پریوتی وو بعض خلک دروغ وایي کنه چې اویس قرنی د سیدنا عمر نه تپوس کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه مات شنو تاسو مات کړو هغه وینا نه هغه ټول مات کړی کدا اویس دا وړل وی وقوف څه دروغ وایي بی بنیاد قصه گئی آیا یو تابعی د صحابی نه اوچتي دا کفری عقیده د خلکو جوړ کړي دا ما 50 کہانیاں کې لګلې چرته کنه یا مفتی صاحب و چې دا بیاس لنه چې دا خو ثابت ترا شیخ لکه ته مفتی نه تا خدای وجه شي مفتی تلا دې اصل نم نه خبر چې تابعی د صحابی خپې دم نه رسي سفیان نے چاہتا پوس کړو چې عمر بن عبدالعزیز غوره دی او که سیدنا معاویه اور ته ساده سے بق بق قتل خجدا سوال لستا سبي وقوف بیا ورته ویل چې کم اس باندې معاویه رضی الله عنه سورو او داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې او داغه په سپېما کې کوم دوړه پرې وته نو هزار ها عمر بن عبدالعزیز هغه دوړه نه رسي او دا راځي نو اویس قرنی چې کوم دی ټیک د خیر التابعین خو صحابي د پاسه ونه ابي ټول د پاسه غړي ظالمانو دا طریقه ده چې د ځان لغاخونه بخپل مات رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله یو مصیبت راوس آفت پر راوس ادا کم چې وی چې پیغمبر ته څوک تکلیف نشي ورکوله والله یعصمک من الناس زګه په سحر نه رشوي په دې سره بسګه او د صحیح بخاری روایت ټولې ګله دماغ کې سړی ډزو شي کوم څه وای بیا چې سحر زکه نه شي چې د والله یعصمک من الناس خلاف ده په دې سره وسکه او دې لیس لک من الامر شیء سره وسکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کو فرمایل کیف یفلح قوم شجوا نبیهم قوم څنګه کامیاب شي چې هغه خپل پیغمبر زخمی او واقعي د ناکامه خبره دا سوال ټیک دی لیکن
الله رب العزت خپل نبی د دین اړي دا ستاره شان نه بعید ده داسې نو پکار الله کولی شي خبره ته ځان خو نشي کوی نه ځان نه کولی شي لیس لکا من الامر نشتره ستاره پارا د اختیار د هلاکت نه شیون څه شی ستا په لاس کې اختیار د هلاکت نشتا او یتوب علیهم تر دې چې ته توفیق د توبې ورکې دیتا او یعذبهم یا دی عذاب ورکې فإنهم ظالمون زکا چې یقینا دوی ظالمان دی ظالمان دی لیکن دی له توفیق د توبې ورکول ستا کار نه دی یا دی له عذاب ورکول ستا کار نه دی دا الله کار دی تکلیف راغله دی پتا احساس ترې لیکن دا ستا کار نه دی بدین رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او یوازې دا الله په اختیار کې دی سوچ اسمانو کې دی سوچ پزمکو کې دی والله غفور الرحیم الله ډېر بخون کې ډېر مهربان دی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلکم تفلحون دې ذرا سلورم حصہ دازی اخره پورې دې کلم بنے باب 180 آیت پورې ده دیکھیں تفسیری مشکلات نشته ده وجوه دی پکې سو قوانین د جهاد دی پکې امیر شرائط دی پکې او د احد د شکست سوارلس علتونه وخی خلق هدل ته ډېر قلم صرف کړی د صحابه کرامو په خطا کنه چې جی دادی وجه داوا پیدا هو یو وجه وا قرآن وایي چې الله د نور علتونه مخې یوازې دا نه وا نور اسباب مو چې د هغې د وجې شکست ضروري و په احد کې منافق به څنګه جدا کېږي د مؤمن نه او چې کله سړی فتح مومي او شکست نه مومي نو شهادت پکې نه راځي لقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون او ګڼ سوال دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا سود مخرخ دلته د عبارت لګو را دلته لیکي چې احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی تما سے مغلوب ہو گئے صحابی شان مطابق خبر ہے سو کوئی داغا شان مطابق تو نہیں ہوا اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھنا ضروری سمجھا اور حکم دیا کہ سود خواری سے باز آؤ جس میں آدمی رات دن اپنے نفع کے بڑھنے اور چھڑنے کا حساب لگاتا رہتا ہے ترا صحابی شان مطابق تفسیر دے انا للہ و انا الیہ راجعون مدینہ منورہ کے سود بچا گو یہود کو اس خامخا دا بس خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے یہ عجیب حالات تھی سورۃ القیامت کے آیت کریمہ متاستویل لا تحرک بی لسانک لتعجل به نہ آغا زیبانے میں یو سیب اعتراض کر دے اور سیدنا معاذ باندې هم کړی دی هغه ته ویلي چې دا چې کوم دی یو عادي بدکار سړی و صحابیت نه ویستلی څه به ووایي سړی ستاسو قلم دی لګیا یې بس کله چې قلم د دای سړي په لاس کې دا کم چې دی نو سړی هېڅ نشي ویلی چې دی ګټه ډېره کړې ده که تاوان یې ډېر کړی اوس خو دواړه تللي دي خپل رب له خدای چې مونږ ته کوم شی پرېښی ډېر خطرناک دی نهایت خطرناک د ربط دپاره دې څه ضرورت دی خامخ آیا د قرآن مجید د هر آیت منځ کې ورته ربط جوړی دا لازمه ده چې لازمه نه نو ستاسې کار دی په دې کې چې ته اوس دغه کیسې دلته راوړې او آیا سود صحابه کرامو خوړلی دی سود خو به د یهودیانو کو قرآن ډېر شي ځایونه داسې دي چې پای کې پیغمبر مخاطب کړي او پیغمبر هغه کار نه کړي نو ته به خامخا هغې له هم سربت ګوړې وجه به ګورې وله چې دا وجه
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ए ईमान वालो ला ताकुलुर रिबा मने कानून द जिहाद सुद बना खुरे बरे जिहाद के कामयाबी वाला सुदी कारोबार बपरे रे मखरे बुरा एवरीदिली चे अर्रिबा वैन कसरा फाक़िबतु इला कुल्लिन तो सुद मालकार सम रडीर शि अंजाम सही सिफर अदाफ मुदाफ़ा ज़्याती पर ज़्याती बाद खल को ख्याल लाए चे सुद मुरक्कब हराम दे और सुद मुफरत जायज़ दे एदा पर दा आयत पेश की चे कुरान खो अदाफ मुदाफ़ा वेल दे पैदा खुदल तलाक़ैद लगोल दे नूर ज़ैनो के मुतलक़ रिबा वेल मुतलक़ रिबा हराम दा का सुद मुफरदी के सुद मुरक्कबी लेकिन अरबों के अदाफ मुदाफ़ा जारी हुआ न कुरान ज़क दागी नु मखलिक तो कुरान दनु मगस्तो वजह दावा चारा वो बसूद मुरक्कब कहो सूद मुफरत बहना कहो सूद वानी किताब तो मुफ्ती अहमद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सूद अडीर खदोल लेगा अदाफ मुदाफ़ात दुचन मो आया ज़्याती पर ज़्याती दुचन तो दैफ़ैन वही कुरान के लफ्ज़ अदाफ दे ज़्याती पर ज़्याती पर ज़्याती पर ज़्याती जमन खला के माना कि दुचन पर दुचन दुचन दैफ़ैन खुद दे अदाफ मुदाफ़ा ज़्याती पर ज़्याती मकवे द्वेम कानून वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून यरे गेदा अल्लाह दे पाच कामयाब शे तख़वीफ़ उखरवी और यरे गेदा गे वरना उइद्दत लिल काफिरीन च तैयार कले शे पारद काफिरानू दी आयत करीमा लाने तफसीर मदारिक और रूहुल मानी के नकल कर दे काना अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह यक़ूल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैहि व फरमायल हिया अख़्वफ़ु आयतिन फ़िल कुरान दा कुरान मजिद के ढेर ये उनके आयत संगा हैसु अवअदल्लाहुल मुमिनीन बिन्नारिल मुअद्दत लिल काफ़िरीन इल्लम यत्तक़ू फ़ी इज्तिनाइ महारिमिही मुसलमाना ने दाग अज़ाब ने यरूली दी चागा अज़ाब काफिरा जो कर जहन्नम और अल्लाह काफिरा तैयार कर खुक मुसलमान दा अल्लाह द दीन ख्याल न साथी दा अल्लाह दा अहकाम ख्याल न साथी तो देव अल्लाह आगे अज़ाब तबूजी के में काफिरा जो कर ज़का अख़्वफ़ आयत तो इमाम अबू हनीफ़ा दा मज़हब चादनख करी चागदाम वेल दास दके देबा ने सड़ी के तक़वा पैदा की वातिउल्लाह वर रसूल द्रेम कानून इताअत करे दा अल्लाह और रसूल लअल्लकुम तुरहमून तेरा परा च पता सु रहम उकलिशी दा अल्लाह द रहम जाजिब इताअत इलाही व इताअत रसूल ले कुरान तवक्की होदलम द कुरान द रहमत इलाही जाजिब देगन कुरान तवक्की लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम अतीउल्लाह व रसूल द्रेम कानून जिहाद अर्ज़ है के बाद अल्लाह और दागद रसूल इताअत करे वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह बिशारत ताल्लुक़ आखिरत सर है वसारिउ मुसारआ देवबल नमख के गेदल ज़मुन खलकम देवबल नमख की पसिशी के पवाद कहो के चपलान की पके दुआ में ख्याल निकली तो बदरे लालों दारा मुकाबले के ना मुकाबले चीज़ अगर दिन दे चत दावे चे अपलान के डेर खो कुरान वही जोल न अपलान के डेर मुझ गुजार दे जोल डेर मुझ गुजार नशम मुसाबक़त और मुसारा पसिशी के इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम और देयो बलना मखिश इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम दखपल परवरदिगार मग़फ़िरत ता तफ़सीर रूहुल मानी की वही ऐ असबाबिहिमा मिनल आमाल सालिहात द मग़फ़िरत और द जन्नत चिकम शे सबब दे आमाल सालिहा ना गया दीफ असे मंडे ना कुरान वाया हदीस दका सम अकायद सादा खुश अखलाक़ी शोरों का बदकारू न मको अयो बरसरा पदे के सियाली का तो सियाले सिजुनदारी दुनियाई सुजुना द सियाले नहीं जरा प्लान के या प्लान की दा से जामीरी जमा उल निश्त अरे सियाले है ना वसारी देवबल नमक के शे मंडे के दखपल परवरदिगार मग़फ़िरत व जन्नत न जन्नत आर्द समावात वल अर्ज़ तो फरमाई आर्दहा का आर्द समावात वल
ګوره کله چې داسې نوم واغستی شي که نه نو ته پوهه چې دا مستطیل دی. لکه تا ته یو سړی دا ووایي چې بھائی د دې جومات چې کوم دی عرض هغه 10 فوټه دی، ته په خپله پوهېږې چې طول به څومره وي. چې کله عرض ذکر کو نو ته پوهه چې طول یې د دې نه اوږد دی، دا مستطیل دی، مربع نه وي. او د مربع ټول اطراف یو برابر وي، د مستطیل آمنے سامنے دیوال نه یو برابر وي. داغه دیوال دا برابر مخامخ دی، دا برابر دی، او دغه آمنے سامنے دا برابر وي. مستطیل د دې آمنے سامنے د یو بل دیوال نه برابر وي، لیکن داسم ویلی شي چې عرض د طول نه کم دی، او داسم ویلی شي چې طول د عرض نه سوا دی، ډیر دی. قرآن موږ ته طول خو عرض راته خو چې عرض د هغې سره السماوات والارض. زه ځان له ناپ کوه اوس داسې پیمانه وګوره چې په هغې دا ناپ شي. اوس چې پلنوالی چې کوم دی اسمانو د ځمکې برابر دی، نو اوږدوالی به څومره دا د دعوت طریقه د قرآن مجید څومره ساده. یعنې تا تیاری نه کې ته کور چې تنګ وي نو سړی پکې تنګ وي که کور کوله وښیي، ولې هوا پکې ښه لګي، د آرام ځایونه پکې ډېر وي. او چې تنګ ترش کور وي بالفرض د 2 کسان یې تاسو پکې 14 کسان چمبړ شوي او ډېر تکلیف دی ژوند دی. نو جنت خو دومره دی عرضها السماوات والارض چې پلنوالی د هغې اسمان نه ځمکه ده. او عدت للمتقین دا تیار کړی شوی دی د پاره د متقیانو. نو مؤمن له دا د شرم خبرې چې دله الله جنت تیار کړی دی، او دی د خپلې بدعملۍ د وجې هغه شي ته لړ شي چې هغه الله کافرو له تیار کړی، دا د شرم خبره. مسلمان د پاره هغه دی جنت. الذين ينفقون في السراء والضراء. څلورم قانون د جهاد او د متقینو صفات وګوره. اوس هغه کسان چې هغوی خرچ کوي فی السراء په خوشحالۍ کې، والضراء په تنګ دستی کې. شومتیا مه کوئ، د الله په دین خرچه کوئ، په غریب غربا باندې خرچه کوئ. خیال ساتئ که څوک شکریه کوي او که نه کوي. خدا د متقینو صفت دی. متقی هغه چاته وي چې انفاق فی سبیل الله کوي. دریم دا چې والکاظمین الغیظ، کظم سکل. ګوره غصه یو طاقت دی. انسان کې الله مختلف قوتونه اچولی دي. بهیمی قوتونه هم دی کې شته دی، د نرمۍ قوتونه پکې هم شته دی، د ځناورو حیواني قوتونه پکې هم شته دی. دا پکارېږي د مختلفو موقعو کې. که انسان کې غصه نه وي بیا وده کې غیرت نه وي. او چې انسان کې غیرت نه وي نو هغه نه د خپل دین حفاظت کولی شي، نه د خپل کور کولی شي، او نه د خپل اهل و عیال کولی شي. دا ضروري ده. غصه راتلل دا ضروري ده. بای سړی ډېر دلی که ته له پلکۍ خپم کېدی که دا شاته نه ګوري، دا بې غیرته دی، دی نه پکارېږي. دا سره چې دا هر څه وکړل غصه به راځي، لیکن ته به ګورې اوس چې آیا دې ځای کې غصه وچلوم او که ونه چلوم. غصه نافظ کم که نافظ نه کم، کتلی دې ته شي. قرآن دا نه وایي چې غصه والا نه راځي. قرآن فرمایي والکاظمین الغیظ، سکون کې دی د غصې. او دې ځای امام قرطبي او نور یو قصه یې لیکي، واقعه ده. میمون بن مهران چې کوم دی هغه واقعه بیانوي، د هغه سره یو واقعه شوې ده. میمون بن مهران دا یو امیر دی چې د هغه یو وینځوه جاریته جات ذات یوم بصحفة فیها مرقة حاره. دلی ډوډۍ راوړه نو لاس کې ورسره ټری را پی کې ګرمه شوروا ده. د سره میلمانو مو نو چې کله هغه راغله نو هغه خپۍ وښویده ویرېده، دا ټری په ده پاسد به شو، جامې ګنده شوې، ډېره د بېعزتۍ خبره شو. میمون چې کوم دی میمون بن مهران دا اراده وکړه ان یضربها چې دا ووایي. او عهد نبوت ته نږدې جون خلق دی، قرآن والا ورځي. دا ورته اے زما امیرا یا مولای استعمل قول الله تعالی
دا الله په وینا باندې عمل وکا والکاظمین الغیظ. قرآن ورته کنه وین زرا لیکن قرآن لا واقف تا. نو خو مولای غټ سړی قرآن نور دی. مونږ چې کله دی او په یونیورسټۍ کې دا خپله یونیورسټي کې دا قرآن کې خو دا نصاب کې نو ملګري ټول جمع شو میټینګ کې خبر راله یونیورسټو کې دا ټول قرآن یې ښه دی ایم اے کې ټول قرآن مجید ترجمه او تفسیر. زه د هغې مخالفت کوم، مخکې هم کوم، اوس هم کوم، بیا هم کوم. د هغې وجه دا ده چې سیمسټر سسټم دی په یونیورسټو کې ایک ټول قرآن څنګه خولی شي. هر سیمسټر 4 میاشتې، په 4 میاشتو کې په مشکله یا 21 ورځې سبق خولی شي یا 22 ورځې. هغه خو ټول لوازمات دي که نه ګډې وډې شي. په دې ما سره ښه بھرپور لړایي شو، 1 نمبر. ما ته ویل ډاکټر صاحب دا به څنګه اسلامیات یې مې اسلامیات وایي چې قرآن ټول نه ویلي. مونږه تر سورت یونس پورې اخره ما سره مخامخ ډېر شي غټ غټ خلک ناست وو. مې ویلې پروفیسران د مدرسو فارغ هغوی له قرآن نه ورځي، وچال نه ورځي، مې دله نه ورځي، دله نه ورځي، دله نه ورځي. په کوته مې کړل نه ما عزت یې تپوس کوم. ما ته یو تپوس وکړه، بس یو تپوس. فبأي آلاء ربكما تكذبان کې مې د 3 آیتونه مختلف انداز کې وویل. ما ته معنا وکړی دی والله کې یو کس لوټ اګب ما لګوي دا نه ورځي قرآن. مولا وایي قرآن نه ویلی، الله خو منطق ویلی دی، معنی بلاغت ویلی دی، قرآن لګو ته نه ورځي. قرآن خلکو خیال دی داسې لګنې هسې ورځي، داسې نه ورځي. دا به استاذ ته کښېنئ، ماهر استاذ نه به تا ته چلو خو چې دا وایه داسې. قرآن سره ظلم نه دي کول پکار. اوس خو لویلې خلک یې قرآن مجید نه ورځي. والله څوک چې دعوه کوي چې مونږ له راځي، مونږ ایم فل او پی ایچ ډي کې چې مونږ سټوډنټس اخیستل نو مونږ به ویل چې مونږ له هغه کسان پکار دي چې هغه درس نظامي فضلا وي. زما شاګردان پرون 200 کسان راغلي وو، دا ټول پی ایچ ډي شاګردان وو. زما پی ایچ ډي کړی م دا اکثره ما دغه اخیستي خپل وخت کې. خو ما ته افسوس دا شو چې ما ورته تپوس وکړو چې حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. نو والله کمال چا جواب راکړی ته دی چې دې سمانه کورس کې شامل اول جدا خبره ده او یو سیز لا اهمیت ورکول جدا خبره ده. دواړه ځان خبره دي. یو سیمینار په اسلامیک یونیورسټي کې پهکې ما په دې خبره وکړه، هغه د کشمیر آزاد کشمیر چې کوم وزیر د تعلیم هغه زما د خبرې جواب وکړ چې نه دي دا خو په مدارسو کې قرآن مجید شته. نو ما یې ګوره د دې ما ته هم پته شته دی چې مدارسو کې په نصاب کې قرآن شته، خو ښه یې څنګه زما دغه سره اختلاف نشته، ښودلو طریقه غلطه. طالب علم له قرآن ټیکسټ نه ورځي، ترجمه نه ورځي. والله دا کم خلک چې قرآن ښه هم دي له خبرې به ډېرې ورځي، لیکن د قرآن اندرون دې لفظ سره نشي لګول. اتباعي دغه ده مطلب خو ډېر آسان دی، خو بس ترجمانی د ځان له هر څه جدي ووایي، یا به صحیح یا به غلط. دا ډېره لویه المیره زموږ خلکو له قرآن نه ورځي، دا حقیقت دی. اچاله چې ورته نه ځمکې وخوړل هغې زنانو له قرآن ورته هغه ځان بچ کولی شي او ورته وي استعمل القرآن، استعمل القول الله تعالی والکاظمین الغیظ، عمل وکړه په والکاظمین الغیظ. مسلمانانو امیرانو بے شک، لیکن مسلمانانو دی نه وي چې تا ګستاخي وکړه او دی قد فعلتو، بس ما غصه خپله کنټرول کړه. فقایت عمل بما بعده دې پسې چې کومه جمله ده په هغې عمل وکړه. والعافین عن الناس او معافي کوونکي دي خلقو ته. دا پوهه خلک په دې عمل وکړه. دا ورته قد عفوت عنک، ما معاف هم کړی. نو بیا ورته هغه وایي والله یحب المحسنین. محسن چا ته وایي چې د بدو په مقابله کې ښه وکړي. د ښو په مقابله کې ښه کول دې ته خو بدله خلاصول وایي. دا تاسو ټول کوئ، بلکې داسې کم اصل پکې ومي چې هغه د ښو په مقابله کې بد کوي. مونږ سره کېږي داسې
تاسې ډېر کم اصل خلق شته چې هغه د خو په بدل کې وبد کوي د سره. دا خو ډېر لوی ظالم دی. ظالم په دې چې د خو یو خپل محسن خفه کو، او دویم دا چې د نورو خلکو لارم بنده کړه. سړی بیا بل چا سره ښېګړه کول نه غواړي فطري طور. انسان کمزور دی. دا چل چرې مه کوئ. د یو انسان د نیکۍ په بدله کې زیات نیکي کوئ. چې هغه نه شئ کوئ نو کم سے کم د هغې برابر وکړئ. که دغه هم نه کوئ نو کم سے کم شر مه ورکول. دې سره ډېر لوی نقصان کېږي. هغه ورته څه وایي والله يحب المحسنین، الله خوښوي احسان کوونکي. هغه ورته وایي زه ما به ته احسان وکړو. احسان دا چې انت حره، د الله دپاره ته ما ازاده کړه. خلک یې قرآن څه ورکوي چاله؟ ته څه ورکړل؟ قرآن ډېر څه ورکوي. موږ نه که نن سړي جوړ شوي د قرآن د وجې دي. نن چې کم سړی ته هغه لویه رتبه ده، ته وګوره هغه کې بلکل د قرآن لاس وي، سوال نه پیدا کېږي. قرآن هر څه ورکوي. دا د الله کلام دی، او د الله کلام فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقی. چاہتے انسان دنیا کے نشی میں لون دا خود نہیں مطلب آخرت کے بعد اللہ اور کی ہر سے خودی دنیا کے نہیں. واللہ يحب المحسنین، اللہ خوخی احسان کو ان کی. دا متقین و بل صفت گورا قانون تو جہادم گورا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، او دا کسان دی چې کله بے حیا ہے سکارو کی گناہ تے وشولا، او ظلموا انفسهم، یا زیاتیو کی پخپلو ځانو باندې، ذکر اللہ، اللہ یاد کی، فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د خپلو ګناهونو دپاره. ومن یغفر الذنوب الا الله، وره ګناه ښه شی نه دی. ګناه ښه شی نه دی. انسان د الله نه لرې کوي بېشک، لیکن دا یاد ساتئ چې که انسان ډېر ګناهونه کوي او ډېرې توبې وباسي نو الله یې بیا معاف کوي. بعضې خلک دا خپل لاس کې اخلي چې دا چل مه کوه. الله ته غفار وي که غفور ورته هم وایي. الله غفار هم دی نو الله غفور هم دی، هغه تواب هم دی او رحیم هم دی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله فرمایلی دي چې که تاسو ګناه نه کوئ که زه به بل یو قوم پیدا کم، ای به ګناه کوي نو بیا به توبه وباسي، زه به یې معاف کوم. بیا به ګناه کوي نو بیا به توبه وباسي، نو بیا به یې معاف کوم. د دې خبرې دا مطلب نه دی حدیث چې ته ګناه ډېر کړه. د انسان یو مزاج دی چې ګناه کوي که نه نو دی ځان کمزورې ګڼي. او چې یو سړی نیکي او ګناه نه کړی دی زه خو بس جنتي یم، دا رویه غلطه ده. اس جنتي نه انسان له پکارداری چې د خپل ځان کمزورې ګڼي. ادا بالا یي چې د نس نس ګناه کېږي. خلق بس وایي چیرې جی پلان کی سره واده وکړې بیا یې ماته کې نه، بیا به سبا وایي چې دا دی دوباره ته معافي نشم وغوښتی. دا خو مشبهه کافر دی که نه؟ تا ته الله مخلوق کې فرق نه ښکاري. ته څنګه الله د انسان په شان ګڼې؟ یہی ایک در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. دا اللہ یو دربار دا سره چالتا کہ ذلت نشته رہے، تب بیا تے غواړه اس ذلت نشته. دا خو توحید قرآن تعالی ترغیب درکې توحید خپل کا. اچھا گناہ کیږي نو دا الله نه سوا بل څوک گناہ نشي معاف کوله. دا په غور میں غور چاله مور کو. حدیث کې راځي زاغه جرم نه ویم تاسو مخ کې، خو صحیح حدیث ته صحیح ہے نو چې یو سړی مونځ یو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار چې وته یو ګناه ته وشوه. ګناه زویم نه، ګناه ته وشوله، ډېر عظیم ګناه وشوله. او بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل مانا فلانه کار شو، اور ته فلانه نه چې موږ سره دې مونځ کړی دی. هغه وی یم که نه ماسپښین مونځ دې کړی دی. ورته یې مازدیګر مونځ کوې نه؟ هغه وی اور الله بخلی دومره نری شان نه تاسو هم بچاڼه دی. هر سړی چې کوم دی د الله نه دوه ګوتې راپاسې شوی دی. هغه خلق معاف کوي او ته یې خامخا مصیبت ته بوځې. خلقو کې جذبه پیدا کا چې الله ته رجوع وکړي.
الله دربار کې شرمېږم دې کار زموږ ډېر خلک رستو کړی دي نه وایي چې زه خو جهنمي ما په یو مونځ چې دې پرېښود نو څو زره روپۍ دي نو بیا خو زه بلکل جهنمي به څه کوم د الله دې ورته خمیني جوړ کړی د الله بنده الله الله یي ټول ګناهونه هغه بخي هغه وایي من یغفر الذنوب الله نه سوا بل څوک ګناه بشي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه معاف کوي قرآن دا اعلان نه دی کړی چې قل لعبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا زماغ بندگان ته وایي چې په ځان یې زیاتې کړی چې دا الله د رحمت نه من امید کېږي دا سوچ مه جوړوه چله البته خلقو کې د توبې رجحان پیدا کړه قرآن چې کمزور ورکړي دغه ورکړي دا ورته نه وایي چې ته الله نه د خمیني جوړ کړی چې مړ وبېږي الله رب العزت دا رحمانیت او رحیمیت حدیث کې راځي الله چې کوم دی قلم پیدا کړ اول ما خلق الله القلم ورته اکتب ولیک سو لیکم ولیکا سبقت رحمتی غضبی سبقت رحمتی غضبی زما رحمت با زما په غضب باندې صحیح غالب خلق الله دا سے پیش کړی مخلوق ته چې بس هسې د الله دربار یې تیار کړی دا د مینې ځای دی د الله کور د مینې ځای دی د محبت ځای دی د معاف کېدو ځای دی قرآن ځکه دا وایي دي ته او هغه صحابي باره کې هغه ته ویل ستا باره کې آیت نازل شو چې ان الحسنات یذهبن السیئات یو سړی چې منځونه کوي نو که د میاشت کې څه واړل وی ګناهونه کړي الله ختموي هغه ته خامخا اختیار لاس کې ماله روک ټوک کوه ځان له مسله ده نهی عن المنکر کوه لیکن خلقو ته مله نفرت په نظر ګوره مور د سترګو کې چخچي ورکوه چې دا چلې کړی دا چلې کړی دلته جمله ده میانس کې والذین اذا فعلوا فاحشة آکسان چې کله هغوی د بې حیایۍ څه کار وکړي او ظلموا انفسهم یا زیاتې وکړي په خپلو ځانونو ذکر الله الله یاد کړي فاستغفروا لذنوبهم نو هغوی بخښنه وغواړي د خپلو ګناهونو دپاره ومن یغفر الذنوب الا الله دا هغه جمله ده او څوک بخي ګناهونه د الله نه سوا بل څوک غفران د ذنوب الله کوي دا الله د شان مطابق دغه نه سوال وکړه حدیث کې راځي او صحابي دی د شراب عادي شراب خو د هغې فطرت ثانیه او نشه وروستو کې دی غریب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له څه ډنډې منډې سزا م ورکړه چا یو څه وی چا بل څه وی چا ورته اخذلک الله الله یې تا رسوا کړي فلانې دې وکړي ډینګې دې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د شیطان امداد مه کوئ د په مقابله کې چې ته ورته وایې تا الله رسوا کړي نو دی هغه وخت دی کې بخښي دا زموږ د زمانې را شیخان دي یا نیمګړي مولیان دا دي دا حدیثونه لګوایا دا د بس ګناهګار کافر ښکاري خالص چې کفر یې کړی ګناهګار دی دا الله بس الله به یې معاف کړي بیا چې آته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل توبه وباسه چې بیا به نه کوم هغه دا نه ویلي چې ما ته توبه وباسه خو د خیال لا و چې کنه ما ته دا وویل نو دی وایي مسند احمد حدیث ته دا چې یا الله انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی توبه وباسم او محمد صلی الله علیه وسلم ته توبه نه وباسم لکه ستا مخکې څوک داسې وي ته به یې ښه وغربې که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قد عرف حق ربه د رب حق پیژنده توبه ایستل د چا حق دی الله حق دی دا توحید خلقو ته نه معلوم هر پلار دې ته توبه وباسه یعنې ما ته توبه وباسه او هر استاد شاګرد ته وایي وهي توبه وباسه لکه ته څنګه مسلمان یې توحید د خلقو نه هېر شوی دی پېژنې نه سره قد عرف حق ربه من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا دی اصرار نه کوي په هغې کار باندې چې کړی قصدن نه کوي خو بس بندګي ده
वहम यालमून पदा से हाल की जदी पोएगी द पोए पे हाल की दी ज़्यादत न कई। तो दा कसान जज़ाहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम त दी जज़ा सशरे बखनदा द दी रब द तरफ ना जन्नतुन दी ची बहेगी दागे दवन लांद नेरुना हमेशा हमेशा बही पदेगे व नेमा अजरुल आमिलीन और डेर खद अजर द अमल को उनको कम अमल ना वे उबो के जजाज कर देखा पोश में दागी शिआर दा देख लेकिन ऐसे कहे था दा कुरान पे यो ख़ास तनाजुर के वेली आगा आमिल चे दा कारून कई गुनाह कड़े दा दागे न तौबा बासी अल्लाह त रुजू कई अल्लाह न बखना गवाड़ी नो ददे आमिलीन अजर डेर खुल देख बस दा गलत इस्तेमाल दा अल्लाह दा आयतुनो मुंगे ये ओलस रब्तुना बयान को नबिया और तसवायु राय तो अहद आशर का होगा वहाँ और लस खबर वो कुन और पसीली को तिल का आशरतुन कामिला दा टोलो मरज देखा ना गलत कर दे कुरान से वही जतला सरब्तु ने बयान करना और पसे तल का आशरतुन कामिला तो शेखान दा किताबु नमो गोरे सड़े हैरान शी अफगान वर्षी वल्ला कुरान ख्वालते के वेली चगता दरे रोजे अलता क्यों नहीं से वम कली क्यों नहीं से ले तो सवाब द टोलो बराबर दे खुदा आयत द गलत फिटकी बस शेख परस्ते के ना देखा चिचा से लिखी हर संगे जी लिखी वस्ती की देखा जुल्म मकवे अल्लाह बंदेगा कुरान ये अंदाज की खबर करे देखा मखाबल ख्वाब देख तरबेला डेम से जोड़ से पदी लिखी सखर लगमल अनहार नमाज ने तपोसा के मैदान मुसखर जैसा सो कदे के सैलाब राशि तो ज्ञानी भी आ सके स्पिलवे को लावे कि ना को लावे तो दे दा मतलब हो दे मतलब दाए चे अल्लाह ओबद अखपल निज़ाम ताबे कड़ी दी तासो दफे दे पर आयत माना गलत है कि ब्याह वर्तमाए जदाता पर देवाल निकले पफा देवाने वाला गाड़ी को बदे तल कर मशरान कुसू की तासु की दबया दी मुंगो पेंडा इतलू पता वेला डैम बदलू गाड़े बदे बंद पास है तो आए गाजी दबोत दाखोस बन कड़ी दी सवाल लाए कदेरा पास स्पेराशु मित्याज की न ब्याह स्पोल चाख पे बंदी कड़ी प मकबरों के इलाके में कतबी चले गिदली वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह दे मकबरा के माँ सोज लिदली पर खपलस्तों स्पे पकम से मित्याजी गई कम चोचती खजब आने मित्याज ने गई पागया तुल कुर्सी निकल तभी जदी चा कर चाची निकल ज्यादा मक अल्लाह किताब दे पार नहीं दा दे पाए जराज का दा उलुला पदे अकीदो साता पदे आमलुक कम से देवाल गोरे पैवाने बाय तुम लिखली हसरा पारा इमाम कुर्तुबी अखपल किताब मुकदमा की लिखली चे उमर बिन अब्दुल अजीज़ खपल यो माशूम पदे वजह वो चाह पर देवाल बाने आयतुन लिखल वर्ते अदा कराओ कर जी भैया दे पार नहीं अफसोस शेख होना कुरान मजीद दा अक़ीदे दा अमल किताब दे बस शे दे जोड़ का खल को दा कसान मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून दा कसान दी बदलस शे दे मग़फ़िरत ते दी दरब द तरफ ना जन्नतुन दी ची बहेगी दागे दलान दे नेरुना हमेशा हमेशा वही पदे के और खाजर दे अमल को उनको अल आमिलीन दा अमल याद कर दी आयत के जसोवेल क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन सुनन द सुन्नत जमा दे वाक़यात तरीक़े यकीनन तेरशवी दी डेरशे वाक़यात सासु नमख के मुगनम तेरशवी दी मख के कुरान च नादरे दो डेरशे तेरशवी आदियान समुदियान जमुग मख के बलाशे खलक तबाह बर्बाद शु जल्जले राशि मुसीबतु न राशि नो गर रहे पजमग के फ़नज़ुरू नो गोरे कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन चे संग अंजाम द मुकज़्ज़िबीनो चाचे द अंबियाए किराम मिशन त दरोजन वैल्यू अल्लाह की सज़ा वर्कला और तरगीब कुरान मजीद तरफ तक दा कुरान मजीद से शेरे बयान दे दखल खुदा पारा हिदायत ते नसीहत द पारा द मुत्तक़ियानो दावत जिहाद हुआ या नबिया यमससकुम ना जवाब द शुभे वही और अनवान बदली कि न दगा दे पर वह काफ़ी इंशाअल्लाह रुकू तो बना रसू वला तहिनु वला तहज़नु वहन कमज़ोर है तो यो यो, 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 वहन कमज़ोर है तो वही
वला तहिनु कमज़ोरी मख कार कवे जिहाद पबाब के इबादतों के कुरान लुस्तों के इल्म के ख़कारों के कमज़ोरी मख कार कवे अगर स्तड़े एक दमाओ का खैर मुझ के नफल के स्तड़े आराम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह हुक्म दे स्तड़े आराम का वला तहज़नु गम म कवे गम जन के गेमा वान तुम लाना ये बता सुपोरता दा पोरता वाले ऐसा मुराद दे दा पोरता वाले दलील मुराद दे पर जंगुनों के कल कल शकिस्तम खुरीश दे सूरत के दाकम दे चल गया साहब किराम शकिस्त न खोल तो दे नखल को दा मतलब अगर से ऐसी आसियान चिता जी मुसलमानान बटोले दुनिया दा पास यदि वो हुकूमत कहीं बटोलो दार कुरान मतलब न ले गप में लगा उसे ब्या बादे से मतलब ही मिन कुम काफिर व मिन कुम मोमिन और जहन्नम तब सूख जी ठीक दस्ता है स्टेट दे इस्लामिया ख मजबूत का और समझ दे इस्लाम खिदमत की देशी दुनिया के होर गया गया इनकार नहीं तो खुदा जहन में जोड़ा कम जहन जुड़ेगी वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लाना ये बता सुपोरता तो हुज्जत दलील और बुरहान पर बुनियाद इन कौन तुम मोमिन के चरिए तासु मोमिनान ये और द ईमान बुनियादी चश्मे कुरान सुन्नत तासु दकली नबिया बताओ सरार वक्त मजबूत दलील और बुरहान भी और कना तासु ईमान द कुरान नहीं दकड़े और ईमान मो द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में नहीं दकड़े नबिया तासु रईस दलील में नहीं